ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتای ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي الله به تا چرته نه رسوا کوي الله به تا چرې نه رسوا کوي داسې مه کې نشي کېدی د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي الله د هغه څه کوي څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي الله به تا څنګه رسوا کوي داسې نشي کېدی دې ته وایي ښځه ښه دې ته څه وایي ښځه ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي بوج پرې راشي خفګان پرې راشي ټینشن پرې راشي دې کور ته راشي نو دا ښځه یې ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي ته ولې دومره ټینشن اخیستی دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو زما یې څه کو زړه یې راله سپک کو داسې تسلي وله ورکړه بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د انجیل لوی عالم دی راځه چې هغه خواله دی بوزمه نو نبی علیه الصلاة والسلام بوز د ورقه ابن نوفل خواله هغه لوی عالم و نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته د اخر زمانې هغه پیغمبرو هم ته خو وی کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې چې ما ستا څه کړی وې امداد کړی وې نو نبی علیه السلام حیران شو وی ما به مکې واله وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې واله وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان تلی دی که کافر تلی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیده چې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راتو نو اخکه فرشته بیا ده وی د اسمان په کنارو باندې ده او د اسمان دا کنارې ډکې کړي دي بیا هغه فرشته یې ولیدله نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني په ما باندې څادرې راواچو ما پټ که تبه راله الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغوستون کیا صادر به نور نه غوندي پاسا ستا په ذمه باندې یو کار ولګید قم فانذر خلق ويرو د الله د عذابنا وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسا نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسا بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو
2 رکعته نفل لمونځ به یې کوه. نو نبي علیه صلات وسلام ولاړ دی او خدیجې پې شاته ولاړه ده لمونځ کوي. نو علي رضی الله تعالی ولیدل نو تپوس یې ترې وکړو وایي د تره زویه دا څه دي دا څه کوئ؟ نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وایي الله زه پیغمبر جوړ کړی ما په ما باندې ایمان راوړه علي. نو علي رضی الله تعالی وفرمیل وایي زه به د پلار سره مشوره وکړم د ابو طالب سره هغه سره به څه وکړم مشوره وکړم. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل علي په ما باندې به خلک نه خبرایي کو ایمان راوړي راوړه کو نه راوړي خو هغه ته څه وایه ما هغه ته څه وایه ما. علي هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپله راغی وایي د الله پاکه پیغمبر ما په تا باندې ایمان راوړی دی ما په تا باندې ایمان راوړی دی الله. نو بیا پې علي رضی الله تعالی سره راوړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیه صلات وسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوله 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیه صلات وسلام نه جدا شوله وفات شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او هلته په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې هلته هغه بچیم دی او هغه ورسره هم دفن ده بچیم دفن دی او هغه هم دفن ده. نو هلته بیا دفن شوه او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیه صلات وسلام پسې دومره خفه و که نه چې هغې کال ته به عام الحزن وي. نبی علیه السلام به فرمایلي دا زما د غمونو کال دی دا زما د غمونو کال دی عام الحزن ما نه هغه بیبي هم جدا شو چې ماله به یې تسلي راکوله د غمونو کال. دې د نبی علیه صلات وسلام سره ډېره مینه کړې ده او د دې فضایل یو ځل دی نبی علیه صلات وسلام په غار حرا کې و او دی نبی علیه صلات وسلام له خوراک راغستی و غار حرا ته ختله. جبریل امین راغی او نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره خدیجه را روانه ده او تاله د خوراک لوښي راغستی دي خوراک یې له راغستی خو د الله پاکه پیغمبره چې کله ستا خواله راشي که نه نو زما سلام پې مو ووایه او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما سلام پې مو ووایه. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام ووایه او جبریل امین وایي زما سلام پې مو ووایه. نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیه صلات وسلام ورته په مسکا شو خدیجه په تا باندې الله او جبریل علیه صلات وسلام سلام وایي په تا باندې سلام وایي. الله د نبی علیه صلات وسلام سره ډېره زیاته مینه وه. عایشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه صلات وسلام به په اکثرو مجالسو کې د خدیجه ذکر کو نو ما له په غوسه راتله وی حالانکه ما خدیجه لیدلې هم نه وه وی ځکه چې هغه وفات کېده نو زه لا پیدا شوې هم نه ومه خو بیا هم یو مخکې بنه یې تېره شوې وه که نه وی ما له په غوسه راتله چې ده به دا خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. وی نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه وه که نه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو نو ماله به تسلي خدیجه راکوله د دې خور و د هغې حاله نو مخاله د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتي وي. نو عایشه بیبي فرمایي وایي دا نبي علیه صلات وسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه ښه بې فکره پروت و نو یې بار خاله خبرې وکړې نو چې خاله خبرې وکړې نبي علیه السلام فوراً راپاسېد په کټ کې نیغ کېناستو وایي ما ته وایي چې عایشه ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي ما ته وایي چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبي علیه صلات وسلام سره داسې ټیټ کړ لږ خفه غونته کېناست وایي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شوه چې کله به هم په کور کې پخلی وشو نو نبی علیه صلات وسلام به دا پتون داسې روچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه د زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه پس د مرګه د هغې نبی علیه صلات وسلام به داسې یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ پس د مرګه د هغې ملګرو له به یې دا لیږل تحفې به ولې لیږلې. دومره ورسره د نبی علیه صلات وسلام مینه وه د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه صلات وسلام زوم دی ابوالعاص او په ده باندې د نبی علیه صلات وسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی واده وه. نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به آزاد کو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږلو موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلې هغه به یې څه کو آزادو. نو د نبی علیه صلات وسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې و هغه یې راولېږو وایي دا زما بابا ته ورکړئ ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي
زما خاوند را آزاد کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام له به د یو قیدي فدیه راتله، هغه به یې آزاده و. نو د ابوالعاص فدیه راله، چې فدیه راله د نبی علیه السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو. وی د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده، ستا لور زینب رالیږلې ده، وایي چې زما خاوند را آزاد که. نو نبی علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه، نو داسې په لاسو کې اړه وراړه، د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړل یې ورته، ژړل یې ورته. دا هغه امیل و چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه، نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو، دې ته یې واچو، دې ته یې واچو. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه امیل راواغست، داسې په لاسو کې اړه وراړه، د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړل یې ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو، وی د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی، په دې باندې خفی، نو خیر دی موږ به یې د ابوالعاص نه نالو که نه، هغه به هسې آزاد کړو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه، زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده، خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و. زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټیم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته یې اچوم، ما ته هغه ټیم رایاد شو. وی نه دا په فدیه کې راغلی دی، دا به زه منظورومه، دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود، د مسلمانانو حق دی، او ابوالعاص آزاد کوي. ابوالعاص څه کوي؟ آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو، ابوالعاص رضی الله تعالی عنه، صحابي ترې نه بیا جوړ شو، بیا جوړ شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه، او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې، چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام نور نکاح ونه کړي دي.